یو خبره درته وکړم ډېره ضروري ده ډېر خلک په موبایل ټلیفون کوي وی قرآن شریف وګورئ نو قرآن شریف کې د نبي علیه السلام ویښته پروت دی مبارک او روان دی هغه اوبو کې واچوي اوس کې دا ټول دروغ دي ټول دروغ چورلټ وی قرآن شریف خو چې کومه سپاره رټی ویښته پکې راوځي یا پکې ښځې تلاوت کوي یا پکې سړي تلاوت کوي نو د ښځو د سر ویښته پکې پرېوځي او کله د سړو او کله په دې هوا کې چې هوا ځي دا ویښته میښتې نو پکې پرېوځي نو چې څوک وایي هلکه ما خو پاڼه وکته چې قرآن شریف کې ویښته پروت دی نو د پیغمبر مبارک د ویښتو به خدای دونه تذلیل کوي دا څه خبره ده دا کله دا بټو صاحب چې کله وفات شو که نه بټو د ضیاءالحق پانسي کړی نو چې وفات شو نو د خلکو به وی په قرآن شریف کې د بټو ویښته دي با خلکو به ویښته لري سره بټو حالانکې د بټو نه په سر ویښتو نه په ږیره ویښتو د بټو سر نه ویښته نشته نو قرآن شریف کې ویښته د کم نه راځي نو موږ بروره غونډ میاشت خلکو ته وی نشته اخره کې خلک صبر شو اوس یې دا غم جوړ کړی دی وی ویښته په قرآن شریف کې ولټئ وی پکې راووته کړ وی راته پلان کې سپاره وی پلان کې صورت او ویښته پکې راووته ته راوړه یو صورت ته ځای موږ پکې پنځه شپږ راوځي داسې خبرې دي دا فضول خبرې دي د رسول الله مبارک د ویښتو الله دومره هتک او بیزتي نه کوي چې هغه ذخر علي او خورۍ دي او دا سخت او دا څنګه وایي هغه د مبارک ویښته به خدای راوباسي د هغه د سر مبارک او د هغه د ګیرې مبارک او خدای راوباسي دا څه خبره شو دا ګوره د بیزتۍ خبرې دي دا قطعا مه کوئ دا د ګناه خبرې دي داسې خبرې خو چې ښځې کم ښځو کې یو جنجال خو شته دوی خپل یو کتاب خو شته که نه د شریعت نه دوی خپل کتاب دی خو چې ښځې کومه خبره وایي خورې که نه ما وکتل که نه وایي خورې هغه چې مې اوبو کې واچولو پلان کې اوس کله ټیک ټاک شوه که نه بس خو چې دا خبره خورې نه نو ټول پاکستان ته بیا د خورې نه خبره رسېدلې نو دې کې یو فوټې ګزاره کوي ښه ښځې کله وایي پلان کې دا چې زیارت له لاړو بس چې راغی ټیک ټاک شو بس چې ګورې بل په زیارت دونه رش جوړي چې په لیټ کې ورته خلک ونه نو داسې ده د دې قسمونه ځان ساتئ ښه د چا چې بچی نه خدای دې بچی ورکړي د چا نوسی نه خدای دې نوسی ورکړي د چا زامن نه رب العالمین دې ولا صالح دیندار زامن ورکړي خوان خدا کوي او چې ته په جونګړه کې پروت په ځنګل کې او پیتی د سړی په سایکل دروړي خدای چې په پیشوګانو سټلې او کسبو بسټلې او په لوخي کې د تواچی ما درډای وته وي په کال کې یا ورځ چې ته بچی پلار لاړ شي ځنګل ته وی ویني غنی زینا خط وته لګي وی مونږ په لار روان یو بوډای ښځه یو بوډای دیکې میواله خاوند یې مړو په یو کوټې په دې ځنګل کې جوړ وي دا غریبانان پکې پراته وی ډېر پکې داسې چې مونږ په لار ځو بینی بین وی چې وروسته حکومت ته اطلاع ورسېږي 10 ورځې 15 میاشت پس او کوټه وګوري مړ پروت دي پیشوګان پنښتي بندوګان پنښتي او ختم کړي نه ته پلار خبر زوی خبر او نه ته لور خبر او نه وسې خبر نه ته انګور خبر ځان له خپلې شو عشرت کې ګرځي د ځوانۍ خو دغه 12 کاله دي دغه 15 کاله دي دا نخریو کې لکم نخریو کې جریم نخریو کې او د جنې چې بل خوښ هلته دي او چې بوډای شي خطا وی په لاره تیو بوډای ښځه وه وی مونږ ته سبزي مبزي څه شی به ورسره په لاره بتله نو بس بوډای به مونږ به ورسره ونیوه د لاسه مونږ خپلې کوټې ته به مو رسول وی مونږ ورسره به ناستو یو ځل مونږ ورلو وی کېناستو وی مونږ ورته اسلام دعوت ورکړه چې مسلمانه شه وی او خو اسلام کې خو دا ګران کار دی او دا دی وی مونږ ته چې ډېر اسان کار اسلام صحیح یو کلمه به وی مسلمانه به شي وی چې نه که نه دا مونږ وی مونځ دی چې څنګه کولی شي وکړه چې نه شي کولی مه کوه مونږ ته اسلام ډېر اسان کړه وی د ښځې اسلام تړو شو وی چې ښځه بس ټیک ته وی کلمه شهادت یې ووایي مونږ ته په جرمنۍ کې د هغې ترجمه وکړو پیم کړه د الله د توحید اقرار یې وکړو د نبي هم د رسالت او کتابونه وی ښځه مسلمانه شوه وی چې مسلمانه شوه د ما ښځې وله اودس وکړه او په مانځې او درو لمونځ خو هغې له نه ورته خو ښځې به ماته یو ټکي وی هغه سیکاو وی چې اوس به څه کوم وی مونږ ته یې وی چې تاسو مونږ له لږه قرآن شریف ما له راوړی خو چې په جرمنۍ جبه کې وي نو زه به یې وګورم ابه ولولم وی مونږ ورته وی چې بس ټیک ته اوس خو مونږ به بل اتوار بیا راځو چوټې پر نو تاسو له مونږ قرآن شریف راوړم تعالی او ابه د جرمنۍ به د ترجمې نو ته به هغه ګوري او د دین کتابونه ډېره بوډۍ وه وی چې ښه وی چې بل اتوار رالو وکته هغه ورجلنده و خوا کې نور بوډاګان دی اوسېدل هغې نه هم تپوس وکړه بوډۍ وی تاسو هغه اتوار والا کسان نه بل اتوار چې راغلي وي مونږ یو که نه وی اخو ستاسو د تلو نه پس هغه بوډۍ مړه شوې ده څنګه مړه شوه وی چې تاسو لاړې تاسو پس 11-12 منټه پسې بچي رالل او بچي وله 100 کاله پس رالل او بچي ورسره کېناستل او ډېره سوته مړه شوه
وګوره ایمان په نصیب کې نو بیا یوړه نو ماته عامر راته دا وی بیا هغوی وسوځوله نو چې هغوی وسوځي مړی دا څنګه یي خدای مو د دغې تهذیب نه وساته مړی څنګه یې وسوځئ نو چې وسوځي بیا ورسره چې خخی یې نه بیا غیرې راولي یو ډبي کې بندي کړي دونه راغونډي کې دونه پټینې ته جوړې کړي چې په یو ډبي کې بندي کړي نو یو لوی حالي نو په حال کې هغه ډبي کېږي نو په هغې یې لیکلي دا د پلان کې ایره ده بس مرګ یې همدغه دی نو موږ ته خو اوس پته نه لګي هغه هلک راته وی چې جنازه هم د غریب المنله شوې هغوی به ورسره کم ځای کې به او کم ځای حال کې به د دې ډبې پروتې څه چل ورسره وکړو بس یې څه ورسره مه کوئ غریب خو د خپل مرګ نه پس ځان نه ده خبر چې څه ورسره شوي ځکه پلار او بچو ته وي هېڅ پته نه وه چې دا مسلمانه ده صرف ما او ښځې ته و هغې ته پته وه چې مسلمانه د مارون ډېر بد حل دی د یورپ د ښځو ګورئ او د دغې ملکونو د ښځو نه پلار نه مور بس دغه یار دوست مني او د واده نه مخکې بچي پیدا کېږي او چې یو بل سره تعلق جوړ شي نکاح وتړي او که تعلق یې جوړ نه شي ورسره نکاح نه کوي که هلک یې خوښ شي ورسره نکاح کوي او که یې خوښ نه شي نکاح نه کوي او چې لږ ورسره هلک اخوا دېخوا کوي قسم په خدای د هلکان وله په لاسونو او په مخونو لاسونه راکاږي او منت ورته کوي هغه ته خپوي زما د قسم په خدای یو عالم راته خبره کول یو عالم وی په چین کې یو جینۍ او خاوند دی یا جینۍ ته خفه شوه وی خاوند به وله کله لاس ښکولو کله به وله په ملا لاس راښکو او به زه رضا کولې و هغې به دیکه ورکوله هغه خوار پریشان و مې خدای دې بیخ ته دې سړو بس دا تهذیب دی شکر الحمدلله قرآن وی الرجال قوامون علی النساء سړو له خدای په ښځو فضیلت فضل الله بعضو له خدای په بعضو فضیلت دی د کور سرداره ښځه ده خو اختیارمند د کور څوک دی بیا خاوند دی دې سره د خاوند سره مشوره به کوي ګټي هغه راوړي هغه احترام د خاوند به کوي خاوند په کوم کور کې ژوند تېروي د ښځې په مشوره او ښځو سره ښه سلوک به تېروي زما وروڼو نو نن سبا دا یو ګند راوتی دی دا پلیتې او ګنده ښځې راوتې دي او هغوی دا تهذیب زموږ په دې پاکو ښځو باندې مسلط کول غواړي او څه وایي هغوی وایي زموږ وجود دی زموږ مرضي ده چې څه کوو نو کوو به نه شریعت دا نه وایي د شریعت احکامات دا دي چې ته سکی کول نه جامه ستا په اختیار کې نه ده د پیغمبر او د خدای په اختیار کې ده خوراک ستا په اختیار کې نه دی چې ته زما مرضي ده پیشو خورم او که زه ګډ خورم نه چې کم حلال دی استعمالی حرام نشي استعمالولی ستا پرده د خدای او د رسول په اختیار کې ده دا نه چې چا سره شپه تېروم او هغه سره به تېروم دا ننګي تهذیب ننګ او دا غلطه بربنډتوب او دا عریانیت د دې اسلام اجازت نه ورکوي مونږ که مسلمانان یو مونږ قرآن او الله او رسول منو نو مونږ به د الله او د رسول د احکاماتو لاندې ژوند تېرو ژوند د دنیا به هم ښشتی د حیا به او د آخرت به هم ښي او که داسې یو ښځې ژوند تېر نه کړه د دنیا ژوند هم د بې حیایۍ ژوند دی او د بې غیرتۍ او د بې عزتۍ د پلار او مور هم د بې عزتۍ دی او آخرت هم تباه دی الله پاک دی زموږ د ښځو زموږ د لوڼو او زموږ د زنانو د معاشرې د حیا الله جامه نصیب او ګرځولی کړي دا خو ځان له تپوس کړي دا ما نه ځان له د بعضې مسایلو تپوس د خلکو مخکې مه کوه ځان له کوه ماسخوتن مونځ چې فوت شي څه وخته پورې کړي ما فوت څه معنه که د جمع پاتې شوه نو خیر دې کولی شي د ماسخوتن بهتر ټیم د شپې ړومبې درېیمه حصه ده د نیمې شپې پورې هم کولی شي او د نیمې شپې نه پس هم کولی شي خو بیا مکروه تنزیحي ګرځي कोरोना वायरस पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है नहीं तेजी से फैल नहीं हो रहा है ما یریږه او خلک هم مه یروه اسم نشته ښه اسم نشته کورونا ویرس خدای دې دا کورونا ویرس په دغه ښځو راولي دا بربنډو باندې هغوی به تاسې هم جامې بربنډې کړې دي او زموږ د خدای حفاظت نصیب کړي تاسو جی استغفار وایه استغفار د دې نه بهترینه وظیفه بله نشته قرآن خولی ده قرآن څه وایي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ویجی ترسو رسول الله مبارک په دنیا موجودی نو عذاب به نه راځي او که هغوی د دې دنیا نه بل جهان ته لاړل چې ترسو استغفار ویلی کېږي نو عذاب به نه راځي نو کورونا عذاب د استغفار بهترین شی دی بهترین استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه یا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه کني صرف استغفر الله په تسبیح وای ان شاء الله الله به حفاظت کوي راغلی عذاب په خدای ختمي
دا وایي که لږ بله هم درته وښیمه درود شریف وایي او بل څه شی دی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم کویل شیخه کنه استغفار نه بهترین شی نشته او دعا هم کو چې الله دې وبا نه مسلمانان محفوظ کړي او دغه ګنده خلک او ګنده ظالمان کافران د الله په دې وبا باندې اخته کړي دې دعا غواړي خدای دې حافظ او عالم کا زمونږ د بعضې کسان وفات شوي دي لکه د ملکزو فضل رب استاد وفات شوی دی مونږ تېره جمعه دعا مو ته کړې وه الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې ټولو بچو وارثانو له صبر ورکړي ډېر زیات ښه انسان و فضل رب استاد ډېر ښه انسان و نیک انسان و الله دې وبخي او د میرودو د کندي د رحمان الله ښځه وفات شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې ټولو وارثانو بچو له صبر ورکړي بعضې ملګري بیماران دي خطونه را لیږي څوک په ټیلیفونو دعاګانې غواړي رب العالمین دې چې څومره بیماران دي الله دې شفا ورکړي او د عمرزو غني رحمان مولوي صاحب یره واقعي غني رحمان مولوي صاحب زمونږه شاګرد هم پاتې شوی دی ډېر ښکلی مدرس دی لورې عالمه وه دوره حدیث طالبه وفات شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دعا وکړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي څومره مردګان چې وفات دی الله ټولو بخي الله ټولو بخي الله وارثانو له صبر ورکړي وارثان له نورو غمونو نه وساتي چا چې مونږ ته د ټیلیفون په ذریعه یا د خطونو په ذریعه د دعاګانو ویلي دی الله دعاګانې قبولې کړي حاجتونه یې پوره کړي زموږ بیان چې څوک اوري یا څوک یې ګوري نو الله هغوی له خیر او برکت عافیت او خوشحالۍ ورکړي زنانو په سرونو الله د حیا او د پردې څادر واچوي د بې عزتې ورځې نه یې وساتي او زما هم تاسو ته دا وصیت دی چې زنانو سره به ظلم نه کوئ انصاف به کوئ د زنانو قدر او خیال به ساتئ ښکلی ژوند به تېروئ دا د پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم سنت دی الله پاک زموږ د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي او زموږ د الونو دا بچی د خدای د رسوایۍ نه وساتي الله بیمارانو له شفا ورکړي الله قرضداران د قرض نه وساتي الله بې کسه خلکو مدد وکړي الله چې کوم کاروباري دوستان دي ته په کارونو وارونو کې برکات واچوي ډېر مرګي د پېښور نه یو ځای بل ځای نه راغلي دي په یو قدم وله خدای اجرونه ورکړي برکتونه او عافیتونه ورکړي ته د دنیا او د آخر خوشحالۍ نصیب کړي او د دنیا او د آخر د غمونو او آفاتو بلیاتو فتنو نه په امن او امان کې وساتي الله د مونږ دا ټول مرګرو دعاګانې قبول کړي د ټولو عدل حاجات پوره کړي ټول د پریشانو نه وساتي د حاسدینو د حسد نه وساتي د بغضیانو د بغضونو نه وساتي د مخلوق د شر نه وساتي زموږ بعضې ملګري بیماران دي زموږ یو ملګری دی اوس هم ماته اکثر په دې لاره کې ولاړ دي نن هم بیمار و الله دې وله شفا او روغ صحت ورکړي چې څومره ملګري دی الله ټول له شفا ورکړي الله ټولو له روغ صحتونه ورکړي سارم ماته یو ملګری جیل کې دی هغه ته هم دعا وکړي چې خدای پاک یې را خلاص کړي څومره اسیران د مسلمانانو الله ټول را خلاص کړي او چې څومره خلک په فتنو کې او په غمونو کې مبتلا دي الله غمونو او فتنې په خوشحالو بدله کړي اخر وخت کې په خولي دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد یو خبره درته وکړم ډېره ضروري ده ډېر خلک په موبایل ټلیفون کوي وی قرآن شریف وګورئ نو قرآن شریف کې د نبی علیه السلام ویښته پروت دی مبارک او روان دی هغه اوبو کې واچوي اوس کې دا ټول دروغ دي ټول دروغ چورلټ وی قرآن شریف خو چې کومه سپاره رټوي ویښته پکې راوځي یا پکې ښځې تلاوت کوي یا پکې سړي تلاوت کوي نو د ښځو د سر ویښته پکې پرېوځي او کله رسړو او کله په دې هوا کې چې هوا ځي دا ویښته میښتې نه پکې پرېوځي نو چې څوک وایي هلکه ما خو پاڼه وکته چې قرآن شریف کې ویښته پروت دی نو د پیغمبر مبارک د ویښتو به خدای دونه تذلیل کوي دا څه خبره ده دا کله دا بټو صاحب چې کله وفات شو که نه بټو ضیاءالحق پانسي کړی نو چې وفات شو نو د خلکو به وي په قرآن شریف کې د بټو ویښته دي با خلکو به ویښته سره بټو حالانکه د بټو نه په سر ویښتو نه په ګیره ویښتو د بټو سر نه ویښته نشته نو قرآن شریف کې ویښته د کم نه راځي نو موږ بروره غونډ میاشت خلکو ته وي نشته اخره کې خلک صبر شو اوس یې دا غم جوړ کړی دی وی ویښته په قرآن شریف کې ولټئ وی پکې راووته کړ وی راته پلانکې سپاره وی پلانکې صورت او ویښته پکې راووته ته راوړه یو صورت ته ځای اوس پکې پنځه شپږ راوځي داسې خبرې دي دا فضول خبرې دي د رسول الله مبارک د ویښتو الله دومره هته کو بېزتي نه کوي چې هغه ذخرالي او خورۍ دي او دا سخت او دا څنګه وایي هغه د مبارک ویښته به خدای راوباسي د هغه د سر مبارک او د هغه د ګیرې مبارک او خدای راوباسي دا څه خبره شوه دا ګوره د بېزتۍ خبرې دي دا قطعا مه کوئ دا د ګناه خبرې دي داسې خبرې خو چې ښځې کم ښځو کې یو جنجال خو شته دي خپل یو کتاب خو شته که
شریعت نه دوی خپل کتاب نه خو چې ښځې کومه خبره وایي خورې که نه ما وکتل که نه وایي خورې هغه چې مې اوبو کې واچولو پلان کې اوس کله ټیک ټاک شوه که نه بس خو چې دا خبره خورې نه خورې نه خورې نه نو ټول پاکستان ته بیا د خورې نه خبره رسېدلې نو دې کې یو فوټې ګزاره کوي ښه ښځې کله وایي پلان کې دا چې زیارت له لاړو بس چې راغی ټیک ټاک شو بس چې ګورې بل په زیارت دونه رس جوړي چې پلیټ کې ورته خلک ولاړ نو داسې ده د دې قسمونه ځان ساتي ښه